د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قریشو په منځ کې یو معاهده شوی و د جنگ بندۍ چې هغه د صلح حدیبی په نوم سره مشهوره ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرې لته کافر د لار نه واپس کوي ته عمرې لنه راتله الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکل شو پاغي باندې دا معاهده ولیکل شو پای کې کافر ډېر سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایښو یو شرط پاغي کې دا و کوستاسو نو څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکی ته واپس راغی موږ به تاسو له نه درکو خو کو په مکه کې څوک مسلمان شو مدینه منورې ته درغه نه تاسو به د ځان سره نه پرې موږ ته به واپس حواله کوي دا شرط سره نبی علیہ السلام منلو یو شرط پکې دا چې سکال تاسو عمره نشئ کولای تاسو به واپس مدینه منورې ته ځئ کال لبرازي ځان سره به اسلحه نه راوړی صرف 3 ورځې په مکه کې تیروي بیا به واپس ځئ ډیر عجیب سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه شرایط منلیو پاره کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نور قبیلې د قریشو نه علاوه پاتې کیږي چې هغه ته بنو خزاعه او بنو بکر ویل شي د دې دوه قبیلو په ټول عمر د یو بل سره جګړې د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د یو بل سره جګړې ژوند داسې تیرېدو نو پاره کې معاهده کې دا ولیکل شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې د هر چا سره ملګری کېږي ملګری دي شي هر طرف ته کېږي نو بنو بکر قبیله چې وا هغه قریش غوړه کړو موږ د کفار سره کېږو او بنو خزاعه چې هغه نبی علیہ السلام غوړه کوي موږ د دې مرګتیا کو نو په دې معاهده کې دا ولیکل شي چې دوی هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو کو چرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دې ملګرتیا نه کو د بل ډلې په خلاف باندې یعنی د بنو بکر ملګری قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګری د نبی علیہ السلام دي نو نبی علیہ السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دوی امداد بنکو دا معاهده وشوله وخت تیرېدو دین جګړه نه کوله آرام سره ژوند تیرو دی بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان خبروم نو دوی په حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله پې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ته وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بودیل ته هم د هغه کور ته ورغلی هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله حالانکې معاهده کې دا و چې د دې مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو دې خو مطلب دا چې نبی علیہ السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خو ورته خپل یاد چې موږ غلطي وکړه موږ د نبی علیہ السلام سره دا لیکل کړي دي چې موږ به د دوی مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او موږ د خپل ملګرو مرګتیا وکړه د نبی علیہ السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو موږ غلطي وکړه دا خو موږ نه غلطي وشوله چې سحر شو نو عمر ابن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن هغه د دې ځای نه روان شو مدینه منورې ته لاړ او چې مدینه منورې ته لاړ کنه نو مسجد نبی ته چې څنګه ورسېدو نو نبی علیہ السلام په شعرونو کې خبر کو شعرونه ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبی علیہ السلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو مرګتیا کړې ده او هغه تاسو سره لیکل دا کړیو چې د دې به امداد نه کوي تعاون به نه کوي هغه د خپل وعده خلاف ورزي کړي موږ راغلی یو موږ ستاسو ملګری اوس ته زموږ امداد کوي
او نبی رسول الله سلام ته دا وویل چې اوس به ته زمونږ ملګرتیا کوي، ته به زمونږ امداد کوي، ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مشرانو خبرې را یاد کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بد شکلي نه ده کړې، عهد شکلي ستا سره موږ نه ده کړې، ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو. اشعارو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو سیدی روان کو او قاصد ته وویلو ویلار شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه. قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپل معاهدې خلاف ورزي کړې ده، اوس په دې دریو خبرو کې یو اختیار کوي، یا خو داسې وکړئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکړئ، زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکړئ؟ دیت ورکړئ، خبره به خلاصه شي. دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ. بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي، نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوئ؟ ختمه کړئ. دویمه خبره دا ده. او دریمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کړئ، فسخه یې کړئ. په دې دریو خبرو کې یو وکړئ، یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکړئ، یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ، یا مې چې ستاسو سره د جنگ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو، هغه فسخه کړئ. دې دریو خبرو کې وکړئ. قاصد چې راغی قریشو ته دا خبره وکړه، قریشو ورته ویل په دې دریو اړو کې یو هم نه منو، په دې دریو اړو کې موږ یو هم نه منو، او ووایئ خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي. چې دا یې وویلو قاصد روان شو، چې قاصد مدینې منورې ته روان شو، دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو موږ غلطي وکړه، ځکه چې هغه زور خو یې مات شوی و که نه، هغه زور یې مات شوی و، ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی، خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی، مدینې منورې ته تللی و، عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ غونته کې سړی مسلمان شوی، عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شوی، غټ غټ خلک مسلمان شوی و، نو دوی هغه زور خو مات شوی و. چې سوچ وکړئ یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه، دا به اوس څه کېږي؟ ستومانه شو، خپېمانه شو. ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم، هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو، زر ورشه. ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته، چیرې دا صلح دوباره وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام سره. په لاره باندې چې تو د کوم سړي په کور کې چې دا کسان قتل کړي هغه د مدینې منورې د طرف نه را روانو، بودیل د مدینې د طرف نه را روانو. هغه ته بودیل چېرته تللی وي؟ هغه ته زه خو دلته کې د واده پر ورغلی وم نو را واپس شوم. دې شک واغست ګوره چې د مدینې منورې ته چېرته خبر وړی دی، هلته کې څه د هغه چې کوم ځای کې خپل اوښ کېنولی و دی هغې ځای له ورغې، چې هغې ځای له ورغې د اوښ هغه پچې وي هغه یې راواغست، هغه یې چې ماته کړه د هغې نه د کجورې هډوکی راووت، چې د کجورې هډوکی تر ووت وی دا خو د مدینې منورې د کجورو هډوکی دی، دا خو دی تلې مدینې منورې ته او نبي اسلام ته خبر وړی دی. روان شو چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یو لور په نبی علیه السلام واده وه، په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ، چې د خپلې لور کره لاړ او لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه، ځکه خپل پلار یې ډېر مدفس ولیدو، ډېر مدفس یې ولید ابو سفیان، او پلار یې ډېر لوی سړی و، د مکې مکرمې سردار و، څه وړوکی سړی خو ونه که نه. نو دا خپل پلار ته پاسېده، پلار یې ځان ته رانږدې کړه، دی ښکل کړه، دی دا پلار په تندي ښکل کو. خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت او د په هغې باندې کېناستو، نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. نو هغه داسې لږ اوچت شو، نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو، هغه بستره یې ترې راغونډه کړه، چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه. نو هغه ورته وایي لورې
زه کېناستمه په پوزه کې نو هغه دې رانه راغونډ کو نو دا دې رانه ولې راغونډ کو دا پوزه کې زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزه کې مناسب نه یم دا پوزه کې زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزه کې لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزه کې کېنم نو ځکه دې راغونډ کو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزه کې مناسب نه یم یعنی زما دومره قدر نشته چې زه په دې پوزه کې کېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزه کې دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او فاسی دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزه کې دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرکي او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزه کې مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو وی لورې ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي یي نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې ما او د اسلام په رڼا کې داخله شوي ما د اسلام په رڼا کې داخله شوم بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وی وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه وی هاو وی د مکې مکرمې سردار که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار که ډېر هوښیار سړی وي او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زمونږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام دی ناستو ناست دغه ځای نه پاڅېد چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورغې وی دا ډېر خاص ملګری دی کېدای شي دی زما سفارش وکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ورغې وی ابوبکره زه راغلی ما ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زمونږ شوي وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلم چې بیا یې د سره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل زه دا کار نشم کولی د هغې ځای راپاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنه وی کېدای شي دی زما سره دا خبره ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه که عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم عمر ډېر غوسهناک سړی و که نه وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم توره یې راویستله وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي علیه السلام ته زما سفارش وکړه دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه لره وی علي تا ته پته ده چې زه ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو کم قریشي او زم قریشي او بیا ډېر نږدې خلک یو د یو بل سره یو بل ته ډېر زیات نږدې یو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني
علی رضی الله تعالی عنہ فرمایله زمانه د الله په ذات باندې قسمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړی ده دې باره کې نبی رسول الله څه کړی ده یو فیصله کړی ده اوس د چا مجالم نشته چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه خلاف خبرو وکړي ځوانه شم کوله نبی رسول الله خپل فیصله کړی زما څنګه ورزم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی عنها مخاطب شو اے بنت محمد اے د محمد لوري فاطمه رضی الله تعالی عنها ناستوا حسن رضی الله تعالی سره ناستو او علی رضی الله تعالی ناستو د اے د محمد لوري صلی الله علیه وسلم ایتر خپل پلار ته سفارش وکړه او کوي ته ورته نه کوي کنه نستا خواته دا کم معشوم ناست د حسن دا کم معشوم چې ناشته وېده ته وایا چې لال شه مسجد نبوي کې دا چغه اوخه چې ما قریش ته پناه ور کړی ده د حسن ته وایا چې د مسجد نبوي ته لال شه په مسجد نبوي کې کوم چغه وای چې ما قریش ته پناه ور کړی ده یقین او چې د په اواز سره به تمام قریش ته حفاظت نصیب شي محفوظ بشو تمام سرداران فاطمه رضی الله تعالی فرمایل دا خو معشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی دا خو وړو کې دی د مس پناه ورکی وی دغه خبره دادا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف کې به را پاسې یو تن ته پناه ورکی زما بابا به یو فیصله کړی او داغه نوسه به را پاسې او داغه خلاف په وای چې ما پناه ورکړی دا نه دا موږ نشو کولای ابو سفیان علی رضی الله تعالی متوجه شو علی دا معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده دا خبره ډیره سخته شوې ده ځکه زما سپارښت ته اسلکم تیارو ندي خو دې سراته چل او خو چې اوس د مدینه منورې نه خو نه مراد اعلان شم کنه د مکه کې بخلکو ته څنګه مخ خیمه چې زه اسیر علم څه طریقه خو راته خو کنه نو علی رضی الله تعالی ته فرمایل ودا سیو کنه زورته چل خیم کو ودی کو خب استاده لپاره کې دې شي فائدہ منی وېسو وی جمعه تلار شه مسجد نبوي ته او الته پته زدا خبره وکا چې زدید د پار راغله ما چې د حدیبی د صلح تجدید وکم د صلح حدیبی تجدید د پار راغله او د هغه د استحکام د پار راغله او د صلح چې کوم مدره د هغه د زیادت د پار راغله چې هغه مدره نورم زیاتش دا چې وخه او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوی ته نبی رسول الله ناشته صحابه کرام ناشتي په چغه دا आवाज وکړو وزیر مکه نه د پار راغله ما چې د صلح حدیبیه دی بحال پاتش هغه شرایط بحال پاتش دا خبره وکړه او د مسجد نبوی نه روان شو مکه مکرمه ته لاړ چې کله مکه مکرمه ته لاړو الته خلک ته پوسو کوي ابو سفیان څه دی راوړو مسجد نبوي ته لاړم او आवाज مې وکړو چې زه د صلح حدیبی د تجدید د پار راغله نبی ورته استاد اعلان نبی علیہ السلام قبول کو سخو نه درته وکړه دو وینا درته خکړی نه وینا ودا درته چا ویلو ودا راته علي دي سی وینو دومره غټ سرداري او علي غونته سړی ته دوکا کړی دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبی د تجدید د پار راغلی مور روان شي نه درته خمیلو شو نه درته نه میلو شو اسیر علي وی اسی لاړې او اسیر علي وګولیدلې دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل په تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروي د جنگ سامانونو تیاروي په مکه باندې حمله کوو خدا سے به وکای چې ګوره څوک درنه خبر نشي دا خبرم پټ ساتو مکه ته ګوره دا خبر او نه رسی چې نبی رسول الله په مکه باندې سکی حمله کې دا خبر او پټ وساتي په دغه ورځ کې د مکه مکرمه یو ډموا دا یو ډموا دی به دا مایلسونه به کولو په وجرو کې به غړیدا خلکو به پیسې چاندلې د دې دغه معاش او دغه د ګټي وټي ذریعہ وا خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شه کفار مشول د مشرکین مکه غزور لکم شو دا په دغه ورځ کې راغلی او مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله ویدال وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی دې نه راغلی چې مسلمان شې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سره بیا راغلی صحابه کرام هم پیژندل ټول پیژندل مشهور خزوا وی سره راغلی وی ما باندې چې چا پیسې چنګل خو تا ټول وجلو
سردارانو په ما باندې پیسې چانګلې اخو تا ټول مړ کړلو وی په مکه کې اوس زما گزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چانګلو نشته دی مکه کې مې گزاره نه کیږي سل راغلی وی دې راغلم چې ته د خپل ملګرو ته وایي زما سره امداد وکړي مال څه پیسې مېسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې ولا ورکړې د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه یو صحابي د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه هغه ول یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دی ښځې له ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره واغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرامو ته اسونه توخیجه اوخیجه سنت او شابه هغه خزه در مګره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به لاندې کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دي اسونو ته وختل را روان شه درې واړه صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام تر ورسید خزم ال تلاندې کړه چې وای رسوله بس اسون راکو شو د اوخ مواري ولا ونیو اوخ ورلکین او خزه ته راکو زکړه خزه ته خط راک خزه ما سره خط نشته وی خط تر سره شته خط راکا اوخ ورله ولټاو د دې چې کم سامان او هغه کار پتار کو خطو د خزې چې کمی کپړې وي د هغې تلاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه وجره دې سره خط دی وی دا خط رو باسه کنه قسم په الله کو ستا کپړې استل راشي کپړې بدر نه مباسم کو ستا کپړې استل راشي پم کنه دا بدر نه مباسم خدا خط پراته مونږ خط در سره شته دی کو ته ډیر وچ ما سره نشته دی خو زمونږ پیغمبر ویل چې دې سره خط یقینا مونږ ولټاو چرته شته دی مخ خپل وسو کو خط نشته دی خو چې پیغمبر وي خط سره شته دی نو صحابه کرام دا د نبی رسول الله په خبره داسې کلک یقین او استاد سره خط موجود دی خزه پوښه چې په اس حالت زما مخ کتلو نشته دی دا کمسې دې سوچا تکړه او د کمسې د لاندې په دې وختو کې غټه کړو د سټ سره د کمسې د لاندې په دې وختو کې د تعویذ خو دا تعویذ غونټه ته کړو دا ختمه دلته پټ کړو چې پټ کړو کمسې ته الاس کو خطر راوست وره ولکو چې وره کو هغه ته وسو تزا خطر واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړو چې راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط کول او کو ته پاړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي وروغتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سغو صدی عمر رضی الله تعالی عنہ ټول هرستل نبی سم ته بار بار وی الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر وما دغه مونږ سره ډیره غټه دوکه وکړه ماته اجازه راکې د دې منافق نه دا سر وارزوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي وروته حاطب ابن ابي بلتعه حاطب دا راته وجدا کار دی ولې کړی دی اگر ته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی سامي وای ته سوای اذا الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې زره بره فرق راغلی
زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپل ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیہ السلام ته اسی فتح ورکي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته به هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي تا رښتیا ووایه تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړی تا رښتیا ووایه تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې ویډیوګانې ستاسو مهاله راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام